په هندوستان کې یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی، د هغه نوم د خواجه معین الدین چشتي رحمه الله. دا دومره د الله ولی و، دومره نیک سړی و چې دا یو ورځ وته و د تبلیغ دپاره خلکو ته دعوت ورکاو د دین دپاره. نو په واپس چې کله کور ته رالی نو مور ته وی زما په لاسو باندې ولکه هندوانو ایمان راوړو، ولکه هندوانو او هغوی ته ما کلمه وویله نو هغوی ایمان راوړو، مسلمانان شو. او ډېر مسلمانان یاد کړل چې هغوی د ګناه نه بچ شو. نو مور ورته ویل دا ستا کمال نه دی. هغه ورته څنګه زما کمال نه دی؟ ما ټوله ورځ وګرځېدم، ما خلکو له مې دعوت ورکو او ته بیا مې چې دا زما کمال نه دی. مور ورته وایي دا کمال ستا نه دی، دا زما کمال دی. هغه ورته وایي ما پوهېږه که زما ستا څنګه کمال دی مورې؟ نو هغه ورته وایي و چې ته کله وړوکی وې او چې ته څنګه پیدا شوې، تاله چې ما کله پی درکول نو ما تاله په اوداسه کې پی درکړلې. چرته هم په زندګۍ کې دا څومره موده چې د پیو وه په هغه ټیم کې ما تاله بې اودسه پی نه یې درکړلې. نو آیا داسې مور شته نن سبا زمانه کې چې هغه وایي چې ما خپل بچي له په اوداسه کې پی ورکړی دي؟ نه، مور چې دا مور پلار چې کوم دی هغه به د خپل بچي په حقیقت کې تربیت کوي. کوشش به کوي چې ته په اوداسه کې به خپل بچي له پی ورکړې. کوشش به کوي چې د ماشوموالي نه د غېږې ماشوم ته به ته د قرآن تلاوت کې ذکر به ورته کې. نن چې موږ ماشوم وده کوو نو موږ ورته موبایل راواړو، څه شیز ورته راواړو، یاره دا ماشوم وده شي څه شی ورته راواړوه. نه، د قرآن تلاوت ورته راړوه، ذکر ورته کوه.